نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون صدق الله العظيم سورة مؤمنون دري نبي نمبر آیت دی ددی رکو د مخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چې په مخی رکو کی د کافرانو سرکشه د آخرت نه انکار او د دین په باره کې د کافرانو شبهات بیان شو په دې رکو کې د دغه کافرانو چې منکرین د قیامت او د هغوی نتیجه او د قیامت پر ورځ د هغوی رسوایی بیانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د دعا طریقه ښیي چې د کافرانو سره د عذاب په باره کې کما وعده کولی شي پیغمبر ته د عذاب په باره کې پناه وغواړه چې د دې کافرانو په دې عذاب کې تشریک نشي او د دین محفوظ پاتې شي نبی علیہ السلام سوال کوي رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین دغه ظالمانو باندې عذاب راځي نو ما د هغوی نه بچ کړه دي ظالمانو او الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته خپل ذمہ داری بیانې چې تخپل ذمہ داری سر تورسوه د بده بدلا په خې باندې ورکوه د کافرانو ته د الله رب العالمین دین ورسوه او شیطان مردود نه پناه وغواړه ځکه شیطان وسوسې اچي انسان د الله رب العالمین د بندګۍ نه وباسي نو په دې کې ظاهرا خطاب نبی علیہ السلام ته حقیقت کی امت تا چې امت به الله رب العالمین نا دعاګانې غواړي چې د شیطان د وسوسو او د شیطان د گمراه کول نه دي محفوظ پاتې شي بیا چې کله په دې کافرانو باندې قیامت راشي دا کافران به الله نه سوال کوي چې الله موږ دنیا ته واپس ولېږه موږ په دنیا کې نیک عملونه وکړو الله پاک فرمایي چې نه دنیا ته واپس بیا نشتا تاسو دا غي وخت تیر کړی دي او د دې مرګ نه بعد پتاسي یو بل ژوندۍ را روانه ده چې هغه ته زمانہ او ژوندۍ د برزخ ویل شي تر د قیامت د ورځې پورې د دې ژوندۍ نوم برزخ عالمونه درې دي یو توي عالم دنیا دویم توي عالم برزخ او عالم قبر او دریم توي عالم اخرت حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب الروح کې لیکي چې د هر عالم خپل احوال د دنیا حالات د دنیا مناسب د قبر حالات د قبر مناسب او د آخرت حالات د آخرت مناسب د مسلمان په ایمان په دریو واړو باندې وي مسلمان به وي چې دنیا کې ژوندۍ مشتا قبر کې هم ژوندۍ شتا او آخرت کې هم ژوندۍ شتا د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سلور مذهب مسلمانان اتفاقی عقیده دار چې انسان کله وفات شي د وفات کېدو نه بعد د قیامت د ورځې پورې په دې ژوندۍ کې به انسان ته تکلیف یا راحت خوشحالي ملاويږي چې دې ته د قبر او د برزخ ژوندۍ وي او په دې آیاتونو کې یو لفظ راځي ومن ورائهم برزخ او د دې مرګ نه وړاندې یو بل ژوندۍ د چغې ته برزخ ویل شي الی یوم یبعثون تر د ورځې د قیامت پورې سترګې دې پټې شوې مرګ راغی د دې نه بعد ستابل ژوندۍ شروع شو اوس په دې کې زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې انسان په دنیا کې ژوند تیر کړی دی روح او بدن دواړو نیک اعمال یا بد اعمال کړی دي په قبر کې هم دی روح او بدن دواړو ته د نیکو یا د بد اعمالو سزا جزا ملاويږي او دغه انسان په دنیا کې نیک یا بد اعمال کړی دي روح سره د بدن نه د قیامت پر ورځ باندې ته تکلیف یا راحت ملاويږي
په دې دوه ځایونو باندې منکرین عذاب قبر اتفاق لري چې دنیا کې انسان زندگی تیری روح سره د بدن نه نیک عمل یا بد عمل چې کی نو دواړه شریک وي لکه یو پکې روح دی او یو د بدن دی په دې روح باندې دنیا کې د انسان ژوند دی چې دې نیک عمل کوي روح او بدن دواړه کوي او که بد عمل کوي دواړه کوي او چې کله د مرګ نه بعد زندگی شي نو په دې کې منکرین عذاب قبر پنځپیریان هغوی وایي چې په قبر کې بدن چې پروت دی دته نه تکلیف ته نه راحت شته حالانکه دنیا کې نیک عمل بد عمل کې روح بدن شریک نو په قبر کې ولې شریک نه دا نه د عقل سره برابر دی او نه د قرآن د سنت سره برابر دی او د آخرت په زندگی کې بیا روح او بدن دواړه شریک دي روح سره د بدن نه جنت یا جهنم چې په دنیا کې هم دواړه دي په آخرت کې هم دواړه دي نو په دې قبر کې ولې بدن بیا نه دي بدن په تکلیف یا راحت کې او روح یوازې دي او بل الله رب العالمین عادل ذات دی الله رب العالمین انصاف والا ذات دی دا الله په اسماء الحسنا کې او صفت راځي الحكم العدل عدل سراسر انصاف او انصاف تقاضا ده مفسرین او محدثین عموما مثال ذکر کوي د روح او د بدن چې دوی دواړه په شریک باندې عمل کوي د روح مثال د بینا دی لیکن لاسونه خپې شل دي لکه یو انسان دی دا مثال ډېر کتابونه ذکر کړي لکه یو انسان دی د سترګې کار کوي ښه مزیدار نظر یې لګي لیکن په خپلو لاسونو شل بل انسان دی د هغه نظر نه لګي نور په خپلو لاسونو باندې روغ دی او دا دواړه راشي د یو باغ نه غلا کوي دا ړوند ورته وایي چې ما ته څه ښکاري نه دې شل وتې زه به ستا په دې اوږو باندې کښېنم او د دې باغ نه به دا میوې روشو کړو نو چې د باغ دا مالک راشي نو سزا به دواړو له ورکوي که ړوند ورته وایي چې ما خو څه لیدلي نه دي شل ورته وایي چې زه خو ورختلی نه مالک به وایي چې یو ته وي او یو ته وي تاسو په شریکه کار کړی نو مالک به سزا دواړو له ورکوي دا مثال د روح او د بدن دی د روح مثال د دې بینا شل دی ځکه روح په خپله باندې څه نشي کولی او د بدن مثال د دې ړوند روغ انسان دی چې نور روغ دی لیکن سترګو نظر کار نه کوي چې دواړه یو ځای شي او غلا وکړي نقصان وکړي نو د باغ مالک به دواړو ته سزا ورکړي دا د روح او د بدن مثال که په قبر کې شي په دنیا کې شي او په آخرت کې شي په اعمالو کې شریک نو جزا کې به هم شریک په دې کې د پنځپیریانو د یوې وسوسې جواب دی لفظ د برزخ په دې آیت کریمه کې راځي اهل السنه والجماعه تمام مفسرین فرمایي چې برزخ د مرګ نه بعد د زندګۍ نوم دی انسان وفات شو قیامت د ورځې پورې څومره زندګي ده د دې زندګۍ نوم برزخ دی دا وخت دی کہ انسان په دنیا کې چاپا تابوت کې کېښودو په د برزخ زمانه شروع ده قبر ولا وکنيستو او باغی کې دفن کو په د برزخ زمانه شروع ده ځکه برزخ د زمانه نوم دي د مرګ نه بعد دا زمانه د برزخ ده او پنځپیریان وی نه برزخ د روحونو مستقر ته انسان چې وفات شي کنه کملی د روح لار شي علیین ته وهم اسمان نبر یو مقام دی او کبد عملی نو د روح لار شي سجین ته د وهم ازمکه لاندې یو زید هغه ته سجین وي احادیث کې راځي قران کې راځي نو دغه زید ته پنځپیریان وی برزخ دغه سجین یا علیین نوم دی حالانکه دا د قران کریم تحریف دی قرآن کیوں کری وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ د مرګ نه بعد پتا یو را روان دی او حالت یو زندگی چې هغه زندگی د برزخ دا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تر د ورځې د قیامت پورې نو چې د ورځې د قیامت دا برزخ هم زندگی د زمانه ده ځکه ورځ ورپسې ذکر کړ کبل فرض دا برزخ مکانو بیا به دې پسې مکان ذکر کړو چې د دې ځینواله هغه ځای پورې دا برزخ شو او د هغه ځین هغه طرف ته بیا به لفظ د ځای ذکر کو د زمانه به نه ذکر کو او الله پاک ذکر کوي الی یوم یبعثون او دا د اهل السنه والجماعه اتفاقی مسلک او موقف دي چې برزخ دا نوم د زمانه دي لیکن پنځپیریان
منکرین د عذاب قبر دي د قران کریم د 50 آیاتونو او د سلو زیاتو احادیثونو دا مسله ثابت ده چې انسان وفاتی د وفات نه بعد چې دی په کوم ځای کې دی هغه ځای کې بدته تکلیف یا راحت ملاويږي د دې سره په دې باب کې هیڅ قسم دلیل نشته سوا د عقل يروي من قبل وکنو نه پکې جنت شته نه پکې جهنم شته نو موږ وایو د دین تعلق د عقل سره نه دی د نقل سره دی استادل ته په وګو باندې کرامن کاتبین فرشتي ناشته هغه دلته تاخير وګ باندې نیکی رجستر دي او بغس وګ باندې بدی رجستر دي دا ته تحکاری نخکاری منی کنه منی ټول پیغمبران 1,24,000 منی کنه منی تعالی دلی دي الله رب العالمین ته منی کنه منی لیدلې دي جنت جهنم منی کنه منی لیدلې دي آسمانی کتابونه نازل شوی دي تعالی دلی دي 1,44,000 صحابه دي تعالی دلی دي منی کنه منی نو چې دا دومره بغیر د لیدلو منی او دغه آیاتونه کې راغلي چې په دې قبر کې عذاب یا ثواب ته دا ولې نه منی دا د دې عقل لکه یو کتاب دی عقاید علماء اسلام باغی کې وای د دنیا د تمام انسانیت مشاهده دارا چې په دې قبر کې څه نشته وای ښکاری چاته نو چې نه ښکاری ته به منی نه الله فرمای الذين يؤمنون بالغيب متقیان هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب باندې ایمان د غیب سره تعلق ساتي د لیدلو سره نه تا تخکاری ځکه چې لیدل شو دا غوستا پستر کو یقین د قرآن دی نشته ته ما تخکاری ځکه منم نو الله وی هغه نه مني او د سترګو ځان مني په دې باب کې د پنځپیرانو عقیده تردید الله په آیات فرمایي بیا چې کله قیامت ورسي شپېلې به واله شي ټول خلک به د خپل قبرونو راوځي د کافرانو خپل منځ کې اول تعلقات د دنیا وو لیکن د قیامت د ورځې به دومره غټه سختی وي چې هیڅ څوک په چا سره خبرې نشي کولی د قیامت د سختۍ د وجې د مؤمنانو طلبه د نیکۍ درنی شي دا به کامیابی او د چا تل چې د نیکۍ سپکې شوي دا به ناکام او د دې کافرانو د پاره عذابونه ذکر کیږي دا کافرانو به د الله نه سوال کوي یا الله موږ دنیا ته واپس لګو چې موږ نیک عملونه وکړو ډیر وخت به جواب نه ورکړي تر دې پورې چې فرشته به جواب ورکړي د الله په حکم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون چخي شي لکه چې انسان پس سپیشي او سپی خلک واپس کی سو ته وي چخي شي اخسئوا دا د دې د شړلو لپاره د دې د بیزتی لپاره خبره مکوئ عذاب کې به الله پاک واچي بیا الله پاک به دې ته چې دنیا کې تاسو به یو ډلې پسې جوقې کولې چې هغه مؤمنان تاسو زما آیاتونه هیر کړو اوس به سزا درکو دین به الله پاک تاسو کې چې تاسو په ځمکه کې څومره ژوند تیر کړی د دنیا مزي چرچې مو څومره وخت کړی دی به وای یو ورځ یا حصہ د ورځ فاسأل العادل الله وتو فرمای د دې فرشتو نه تاسو کې بیا الله پاک دې ته جواب بل باندې ورکړي چې تاسو ډېر کم وخت تیر کړی ځکه د دنیا دا وخت د آخرت په مقابل کې ډېر کم دی او بیا آخرت کې الله رب العالمین توحید او نفی د شرک الله پاک ذکر کوي نو فرمایي قل رب اعوذ بك من هم قل ربي قلت فرمائے پیغمبر علیہ السلام رب اے رب زما اما ترینی ما یعدون کچرت خیماتا هغه عذابنا چې د دې کافرانو سره وعده کول شي رب اے رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين پس تمام ګرځوا پاکوں کې چې ظالمان دي وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون او یقینا من پاغه زبان دي چې تاسو خایو نريك من گیتا ته خایو ما هغه عذابنا نعدهم چې موږ دې کافرانو سره دا وعده کړی دا لقادرون خامخ قادر یو ادفع تدفعك بالتي باغي طريقي سرا هي احسن چې غډي رخصدا السيئه گناء او بدلرا نحن عالم بما يصفون من في غباغ سبان چې دوی بیانې د الله تبارک وقلوا توفما پیغمبر علیہ السلام رب اے رب زما اعوذ بك من همزات الشیاطین زپناغ وانم پتا باندې د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بك رب ان يحضرون او زپناغ وانم پتا باندې اے رب زما ان يحضرون چې دا کافران حاضر شي ماتا حتا تر دې پوری اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي او کس د دې کافرانو ته مرګ قال وای بدا کافر رب اے رب زما
زما ارجعون ما واپس کا دنیا تا لعلی اعمل صالحا شاید چې عمل کوم زدنه کې فيما فاسکی ترکت چې ما ضایع کړی دی په دنیا کې ما نیک اعمال نه دي کړی ما واپس کا دنیا کې نیک اعمال کوم کلا الله به جواب ورکړي هرگز واپس نشتا ان کلمه هو قائلها یقینا دا یو کلمه دا هو قائلها چې وینکد دی دا گئی ومن ورائهم اولان دي تدوینا برزخ دی الى یوم یبعثون تر دورځي د قیامت پورې برزخ زندگی دا پیدا نفخ فی الصور د برزخ زندگی د قبر زندگی قبر دا د زینوم دي چې کوم ځای کې مسلمانان مړي خخي یا د وفات نه بعد انسان کوم ځای پروت دي د غزه ته قبر او برزخ دغه زمانه ته وي چې د وفات نه شروع شي تر د قیامت پورې نو برزخ او قبر دا په خپل منځ کې دا مکان او د زمانه حیثیت لري پیدا نفخ فی الصور بسر کله چې شپېلې والشي پکې والشي پشپېلې کې فلا انصاب بینهم پس نبوی اس قسم نسبن پا ما بیند دی کافرانو کی یوم دن پا دا ورز باندی ولا یتساءلون نبدی دا یو بلن تپوسن کونشی فمن ثقلت موازینو پس دا چاچ درنشوا تلا فاولائک هم المفلحون پس دا کسان چی دیون دی کامیاب دی ومن خفت موازینو او حق انسانان چسپک شداغی تلدنے کے فاولائک الذین خسروا انفسهم پس دا کسان غدی چی تاوان کے چوری دی خپل زانونا فی جہنم خالدون دیو پا جہنم کی ہمیشہ دا پاروی تلفح وجوہهم النار سوزوی با مخون تدوی اور دا جہنم وهم فیہا کالحون دیو پا دی جہنم کی کالحون بد شکلوی علم تکن آیاتی اللہ و تو فرمائی علم تکن آیاتی آیا نوزم آیاتنا تتلا علیکم چلستل شپا تاسو باندی پا دنیا کے فکنتم پسوے تاسو بها زما پایاتن باندے تو کذبو تکذیب کو ان کی قالو وی بدا کافران ربنا اے رب زمنگا غلبت علینا شقوتنا غالب شو پا منگ باندے زمنگ بدبختی وکننا قوما ضالین او منگ یو قوم گمراہان ربنا اے رب زمنگا اخرجنا من اباسا منها ددی جہنمنا فین عدنا من دنیا تبوزا فین عدنا کچر من بیا واپس چپ دنیا کے کفرتا فإنا ظالمون پس یقینا من بظالمانیو دنیا تم واپس خلے گا قال اللہ پاک و تفرشتو بجب سرو فرمائی اخسئو فیہا تاسو لرشی چخشی پدی جہنم کے ولا تکلمون تازما سر خبر مکوی انہو کان فریق من عبادی یقین او یو جماعت زما د بندگاننا یقولون چغیبوی مومنان یادی ربنا اے رب زمنگا آمنا من ایمان روڑی دی فاغفر لنا ورحمنا پس تمنگ تبخنو کمنگ باندی رحمکا وانت خیر الراحمین و تبہترین رحم کون کی فاتخذتموهم سخریا پس تاسو کافرانو نگلو دا مومنان پٹوکو باندی په دنیا کې کافران مسلمانانو پسې ټوکی کوي الله به تداوي چې ګوره تاسو زما مسلمانانو پسې ټوکی کولی نن په دنیا کې کافر لګیا دي مسلمانانو پسې صحابو پسې پیغمبرانو پسې ټوکی کوي د دې بدله به الله آخرت کې ورکوي ګوري فاتخذتموهم تاسو نیولیو دا مؤمنان سخریا په ټوکو باندې حتی تر دې پورې انسوکم ذکری چې تاسو یې کړو زما ذکر او زما نصیحت او قرآن وکنتم او تاسو منهم د دې مؤمنانو پسې تضحكون توقي كونكي توقي ومكول إني جزيتهم اليوم بما صبروا يقينا زبد وركم دويت اليوم ننوز بما داغا تكاليف صبروا چدي پہ صبر کرو انهم يقينا دا مؤمنان چدي پس دنیا کی کافرانو خنداگان ٹوقي کڑی دی انهم هم الفائزون يقينا دا مؤمنان دا کامیاب دی مومنان تر کامیاب اعلان شو قال کم لبستم اللہ پاک کو فرمائی کم لبستم فی الارض تاسو سمر وقت تیر کړی دی پزمکه کې عدد سینین پشمیر د کلونو باندې قالو دا کافران بوی لبتنا یوما من وقت تیر کړی دی په دنیا کې یوما یورز او بعض یوم نه صحیح صد ورزی فاسأل العادین پس تاسو کا د شمیر کوونکو فرشتونا قال ان لبثتم اللہ پاک کو فرمائی ان لبثتم تاسو جن ندی تیر کڑی پا دنیا کی الا قلیلا مگر دیر کم لو انکم کنتم تعلمون کچرے وے تاسو فی کچرے تاسو فی کی نتاسو لگ وقت تیر کڑی دی افحاسبتم آیستاسو خیالو انما خلقناکم
چې یقینا موږ تاسو پیدا کړی په دنیا کې عبثن بی پیدي وانکم یقینا تاسو الینا زمون طرف ته لا ترجعون تاسو بنشي واپس کولی تاسو خیال دو چې په دنیا کې ژوندۍ د نور سنشته فتعال الله الملك الحق وسجد الله پاک الملك چې بادشاہ دی الحق حق او رښتینی ذات دی لا اله الا هو نشتری بل خدای سوا د الله نه رب العرش الكريم خاوند عرش د عزت دی ومن يدعو مع الله او هغه څوک چې عبادت کوي د الله سره راو بلی د الله سره الها اخر نور خدایان لا برهان له به نشتری هیڅ قسم دلیل د دې مشرک د پاره پدی عبادت ددی غیر الله باندې فانما حسابه عند ربي بس یقینا حساب ددی بندا بنز درب ددی انه لا يفلح الكافرون یقینا ناکامیابی کافران وقل رب اغفر وارحم وقل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام رب اے رب زما اغفر بخنو کا وارحم او ترحم کا وانت خیر الراحمین او تو بہترین رحم کون کے ذاتی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين